کوم مسلمانان هم مخلص مسلمانان وي او چې په کلو باندو کې پاتې کېږي نو زړونه به سخت دی. وجه نه موږ تاسو ګورو چې کوم خلک په اطرافو کې په کلو باندو کې پاتې کېږي نو هغوی زړونه ډېر زیات سخت، یو بل سره دشمنی، قتل و غارتګیري او یو بل سره کینه پروري، زړونو کې بغض او عناد د خار په نسبت باندې د کلو خلکو کې ډېر زیات. د هغې وجه دا ده چې کلی باندې وي هلته کې اهل علم، علما او الله والا خلک، نیکان، پاکان، صلحا د دې موجودګي هلته کم وي. بس چې سهار راوځي او بېګا ځي همدقه یو څو کسان وي په هغوی باندې نظر لګي. ډېرو خلکو، نیکانو پاکانو خلکو صحبت ورته میسر نه وي، دستیاب نه وي، اهل علم هلته نه وي، نیکو خلکو مجالس او صحبت نه وي. نو دی وجه نه د کلي باندې خلک چې دی هغه د زړه نه سخت هم وي. او بعض د دغه منافقان هغه دی چې هغوی څه نه څه مال خرج کوي د الله په لاره کې، خدا مال خرج کول د مجبورۍ په طور باندې ځان مسلمان حسابولو دپاره، د مسلمانانو اعتماد حاصلولو دپاره، د پیغمبر اسلام اعتماد حاصلولو دپاره څه نه څه مال خرج کوي. خو دا مال خرج کول دا په ځان باندې تاوان ګڼي. حالانکه د مسلمان شان دا دی چې کله مال خرج کوي ورسره د الله رب العالمین شکر هم ادا کوي چې یا الله ستا لاک شکر دی چې تاسو ورکولو والا جوړ کړم او غوښتلو والا محتاجه او مسکین او فقیر د جوړ نه کړم، بلکې ما ته دا سعادت راکړو چې زه ستا مال ستا په لاره کې خرج کوم. په دې باندې د الله رب العالمین شکر ادا کول پکار دی چې رب کائنات یو مسلمان د دې خبرې قابل او اهل جوړ کړي چې دی ورکولو والا جوړ شي، اغشتلو والا جوړ نشي، دی خرج کولو والا وي چې غوښتلو والا نه. او الله رب العالمین خپل مال خپل طرف نه دته ورکي او دته اختیار ورکي چې دا خرج کوا زما په لاره کې او د دې مال په ذریعہ ما راضي کوا، ما خوشاله وا، د دې مال په ذریعہ د جهنم نه نجات حاصلوا، د دې مال په ذریعہ ځان ته جنت ګټا، د دې مال په ذریعہ باندې خپل آخرت لپاره ځان ته ذخیره جمع کوا. دا نه چې په دنیا کې لکه د مار په شان دي پیناستي او د مال چوکیداری کوي. په دنیا کې دوه قسمه خلک، یو مالداري او یو د مال چوکیداری. مالدار هغه چاته وي چې خپل مال هغه د الله په لاره کې خرج کوي، هغه خپل مال په جماعت باندې لګي، خپل مال په مدرسې باندې لګي، خپل مال هغه په طالب علمانو باندې، په اهل مدارسو باندې، په فقیرانو، مسکینانو، کونډو زنانو باندې او مستحقینو باندې، فقیرانو مسکینانو باندې خرج کوي او د خپل آخرت لپاره ذخیره کوي. دي ته وایي مالدار. یو وی د مال چوکیدار، هغه روز ته ورځ مال ذخیره کوي او ذخیره اندوزی کوي او نه په ځان خرج کوي او نه په بل خرج کوي، نه په جماعت خرج کوي، نه په مدرسې خرج کوي او نه په طلبه او علماء باندې خرج کوي، بلکې نور خلک چې څوک خرج کوي نو په د باندې بدلی، نور خلک چې خپل مال خرج کوي نو په د باندې بدلی کې دل زور ور کوي تر دې پورې چې دل مرګ راشي او دې مرشي. په دغه مال باندې بیا اولاد عیاشیانی کوي، ګناهونه کوي، بدکاریانی پې کوي او په ناجایز او حرامو ځایونو کې دا مال د اولاد لګي او دته هغه ګناه جاریه چې کوم خپل اولاد په غلط لار باندې لګولې دی هغه ګناه ته ملاوي. نو دې ته وایي د مال چوکیدار. یو مالدار وي او یو د مال چوکیداری. نن زموږ استاد معاشره کې اکثریت هغه د مال چوکیداران دي. مالداران ډېر کم خلک دي. مالدار خپل مال چې ځان نه مخکې لګي ځان د لپاره آخرت لپاره ذخیره کوي. نو دی منافقین او مال خرج کو خدا به تاوان ګڼل چې دا تاوان جمع کول لګیا یو ټکس ورکول لګیا یو نعوذ بالله. حالانکه مؤمن چې مال خرج کوي الله جل شانه ناراضي کیږي او مال خرج کوي دته باطینی روحانیت ورته حاصلېږي، باطینی طهارت ورته حاصلېږي، د زړه د حسد نه، د بغض نه، د کینې نه او دغه د نفاق نه د زړه چې د مال خرج کولو سره پاکیږي. الذي يؤتي ماله يتزكى، کس چې خپل مال خرج کوي دې لپاره چې دی پاک شي. نو چې کله مؤمن مال خرج کوي نو د زړه پاکیږي، چې څونه مال خرج کوي عمره د زړه نه د ګناهونو خیرې چې دی هغه پاک کیږي.
نو لہذا منافقینو به مال خرج کو خو صرف دې لپاره چیرې بس دا په مونږ تاوان دی او بظاهره مونږ کلمه ویلې دا مجبوری ده او دا مسلمانان چې د اعتماد کې واخلو بس تاوان دې سبقو. او دویم د منافقینو یو غټ علامت دا ذکر کړی دی چې دوی د مسلمانانو لپاره د بدې ورځې تمنا کوي، په دې خواهش کې کله په دوی باندې بد حالات راشي. الاعراب دا کلیوال اشد ډیر سخت دی کفرن په کفر کې و نفاقا او په نفاق کې و اجدر او دی زیات لایق دی الله يعلمو چې دوی نه پوهیږي چې نه د پوهیږي دوی حدود ما انزل الله په احکامو چې نازل کړل الله جل شانه علی رسوله خپل رسول باندې والله علیم حکیم او الله جل شانه په حکمت والا دی. ومن الاعراب او ذل کلیوالا من اغدی يتخذو چې خیال کوي ما ينفقو هغه چې دوی خرج کوي مغرما تاوان ويتربص او انتظار کوي بكم الدوائر په حق تاسو کې د زمانه د گردشونو عليهم پدوی باندې دي دائره السوء گردش بد والله سميع عليم او الله جل شانه اوریدون کی په هده. نو پدی آیتونو مبارکو کې دو درې علامات د منافقینو ذکر کیږي. یو دا چې د باندې او د کلو اوسیدونکو منافقین په کفر او په نفاق کې ډیر زیات سخت. دا صرف منافقین نه بلکې کوم مسلمانان هم مخلص مسلمانان وي او چې په کلو باندې کې پاتې کیږي نو زړونه به سخت دی. وجه موږ تاسو ګورو چې کوم خلک په اطرافو کې په کلو باندې کې پاتې کیږي نو هغه زړونه ډیر زیات سخت، یو بل سره دشمنی قتل و غارتگیری او یو بل سره کینه پروری، زړونو کې بغض او عناد د خار په نسبت باندې د کلو خلکو کې ډیر زیات. دغه وجه دا ده چې کلی باندې وی الته کې اهل علم علما او الله والا خلق نیکان پاکان صلحا د دې موجودګي الته کم وي، بس چې سار روزي او بغازي دقه یو سو کسان په غوي باندې نظر لګي. ډیرو خلکو نیکانو پاکانو خلکو صحبت ورته میسر نه وي، دستیاب نه وي، اهل علم الته نه وي، نیکو خلکو مجالس او صحبت نه. نو دی وجنه د کلی باندې خلک چې هغه د زړه سختم وي، بے وفا هم وي، سخت دل هم وي او دغه سي دشمنیانی او کینی او بغض او عناد او حسد دا د خار په نسبت په کلو کې ډیر زیات. او دیم الله تبارک وتعالى دا فرمایي چې د منافقینو دا علامت دی چې دوی مال خرج کوي نو په ځان باندې ټکس غني تاوان غني. او دریم علامت د منافقینو دا دی چې دوی د مسلمانانو د پاره د صلحو د نیکانو د پاره دا خواهش ساتي چې په دوی باندې به غربت راشي، په دوی باندې به بد حال راشي، په دوی باندې به سخت ورځې راشي، په دوی باندې به تکلیفونه راشي، انتظار کوي. دا د نفاق علامت دی، د منافقت علامت دی. د دې خبر انتظار کول چې را په دې نیکانو خلقو باندې صلحو باندې اهل علم باندې به کله په تکلیف راشي، کله به مسلمانانو باندې غم راشي او پریشانی راشي چې مونږه د دوی تماشو. دا د منافقت علامت دی. د مؤمن نه خدای چې هغه د ټول عالم اسلام د پاره نیک جذبات، نیک خواهشات، نیک تمناګانی د خپل بل مؤمن ورور د پاره چې هغه د دنیا په هر ګډ کې چې وی هغه د پاره نیک تمنا او نیک جذبه په زړه کې ساتي چې یاره ټول عالم اسلام ما د پاره داسې دی لکه څنګه زما خپل اولاد دي، څنګه ما د پاره زما سکه ورور دی، او څنګه کم سیز خپل ځان د پاره غواړم په کار دي چې د ټول عالم اسلام د مسلمانانو د پاره زما دغه جذبات او احساسات وي. دا د مؤمن نه خدا، دا د ایمان نه خدا. او د نفاق او د منافقت نه خدا چې خپل بل مسلمان ورور د پاره چې د بد جذبه زړه کې ساتل، یره کله په دې باندې مصیبت راشي، کله په دې باندې غمونه راشي، کله په دې باندې آفتونه راشي، کله په دې باندې غربت راشي، کله په دې باندې فقر او فقر او تنگ دستی راشي. دا بدنیتی کول او زړه کې د بغض او عناد ساتل دا د نفاق علامت دی، دا د منافقت علامت دی. او بدقسمتین زموږ استاد د معاشري ډیر خلک په دغه نفاق کې او په دغه بیماری کې مبتلا دي. نو دا الله رب العالمین په دې ځکه دا د منافقت د علاماتونو یو علامت دا ذکر کړی دی چې بل مسلمان د پاره بد نیت ساتل، چې کله په د باندې بد حالات راشي چې زه تماشا وکم چې ما د سترګې ټیټی شي او ما د سترګو په وړاندې دي مجبور شي، نو د بل مسلمان د پاره دا جذبات او احساسات زړه کې ساتل دا د منافقت او د نفاق علامت دی. بل مسلمان د پاره خیرخواهی، نیک جذبه، اخلاص، مینا او محبت جذبه زړه کې ساتل دا د کامل ایمان نه خدا.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.